السلام علیکم ګرانو کتونکو. د سکرین په دې سایډ تاسو ته تصویر ښکاري. دا یو مشهوره ټیک ټاکره کومه چې په سوشل میډیا 2-3 نومه به لرل، عایشه، گیلمنه، شمشو. دا یو مشهوره ټیک ټاکره وه، په اسلام آباد کې پاتې کېده. بیسیکلی دا د دیر وه. دا نن په ټکسلا کې د موټرسایکل نامعلوم موټرسایکل سوارو د لاسه قتل کړی شوې ده. د اف آی آر مطابق دغه اف آی آر د هغې پلار کړی د کوم نامه چې په ځل ده رهایشي د دیر دی، خو موجوده پته چې کومه ده دا ټکسلا ده. د هغوی په مدیریت کې دغه اف آی آر شوی دی. اف آی آر کې دا بیان دی چېرې د دغه لورو په اسلام آباد کې د څه کسانو سره د پیسو لین دین په هغې کې په اسلام آباد کې اف آی آر هم شوی او دوی په دغه کسانو باندې دعوه کړې ده، باقاعده دعویداري به کړې ده. په دغه ډزو کې ټیک ټاکره گیلمنه، شمشو یا عایشه په نوم باندې چې کومه ټیک ټاکره یادېږي، کومه چې د مدیر راسي په سوشل میډیا تاسو پیژنئ، نو هغه پکې قتل کړی شوه. د هغې بله خور اسیه نومې چې 12 یا 14 سال عمر د هغې یادېږي، هغه پکې زخمي حالت کې په هسپتال کې ده. نو دا د هغه خلکو دپاره یو زنده مثال دی، د هغه پښتنو جینکو دپاره چې کومې په سوشل میډیا راځي ردې بدې کنځلې، څنګه چې د دې خلکو کردار دی، کومې چې د ټک ټاک جینکۍ دي، پښتنې دي، هغوی ځانونه شرمولي، خپل خاندانونه شرموي، خپل پښتانه شرموي، خپل مسلمانان شرموي. د هغوی دپاره یو زنده مثال دی چې په ټک ټاک باندې تاسو هر څومره په حاشیو کې تاسو نه مرګ ير دی، آخرت تاسو نه ير دی، الله او رسول نه ير دی، ستاسو زموږ د ټولو آخري انجام دغه مرګ دی. نو چې بیا په داسې مرګ مړه شئ چې ستاسو په سوشل میډیا دغه کنځلې ردې بدې د خلکو سره پرتي، تاسو د مرګ نه پس هم دا چلیږي، نو دا ستاسو دپاره د عذاب ذریعه جوړېږي او ستاسو په مرګ باندې بیا خلک خفه کېږي نه خوشحالېږي. حالانکې د یو انسان مرګ چې کوم دی دا د ټول انسانیت قتل دی. دا زنانه چې کومه ده تور سرې دا قتل کړی شوې ده. نو دا په اوس که د پیسو معامله ده یا بله داسې دوی چې کومه په حاشي پروموټ کوله د دغې په وجه ده. الله دې زموږ نومي مسلمان د داسې بېحایۍ نه، داسې په حاشۍ نه وساتي او الله دې چې څومره ټیک ټاکرانې دي دوی ته هدایت نصیب کړي. هدایت یې په نصیب کې نه وي نو د ټولو دغه انجام دی. دې نه مخکې بله ټیک ټاکره وه او لوپره په نوم باندې، د هغې نه مخکې بله دا یو سلسله ده روانه ده. نو د ټولو دغه انجام دی. نو په خپل کړو باندې چې کوم کړي په هغې باندې توبه استغفار شي او په سیده لار روان شي چې هسې نه ستاسو هم دغه انجام وي او راتلونکي وخت کې بیا ستاسو د عذاب ذریعه جوړېږي. جزاک الله.